پاتې کېږي مسلمان دی. ویل چې هلته دا سیسټم دی چې دا مور او پلار کمزوري شي نو حکومت یوه اداره جوړه کړې ده هغې ته بیا بوځې بس هغوی بیا خدمت کوي سرکاري طور نرسانې دي او خدمتګاران دي خپله تنخواه وله مقرر ده. وی دی مسلمان راته خبره کوله چې زما پلار کمزوری شو او بیمار شو نو ما هغه ادارې ته ویوړو په هغه بیټ کې مې واچو ما چې زه بس دلته به خدمت کېږي سرکار هسې یو اداره جوړه کړې ده. وی په دې کې څه وخت پس تپوس له ورغلم چې یاره پلار مې دی راشه تپوس له ورشه هر څه یورپ کې هم که پاتې کېدو خو مسلمان و په زړه کې داسې لږ لږ رحم و. وایي چې د پلار خوا له ورغلم وایي ما ورته ویل چې بابا څه تکلیف خو راته نشته. وایي هغه راته وایي چې بچیا نور تکلیف نشته خو زما په دې بیټ چې دا کم پکې لګېدلی دی دا پکې لږ کمزوری دی دا بدل کا. نو وایي دا زوی وایي چې ما ورته وخندل چې بابا دا خو سرکاري اداره ده په دې کې خو زه پکې نشم بدلولی دا خو د سرکار کار دی دا خو به زه اوس خط لیکمه د دې ادارې مشر له به یې ورکومه هغوی به راځي دا پکې به چک کوي چې دا واقعي خراب دی که خراب نه دی د هغې نه پس چې منظور شي نو پکې به تا ته بدل شي دا زما کار خو نه دی او په سرکاري اداره کې په ما باندې پکې ولې بدلی بس پرېږده زه به خط ولیکم تاله به نوی پکې راشي. وایي ما ته وایي چې نه بچیه دا ماتم پته د دومره زم پیږمه چې دلته کم کسان راځي د هر سیز دلته د هر چا خپل خپل ډیوټي ده د بیټ دپاره د پکي دپاره د صفایۍ دپاره خپل خپل خلک راځي ما به هغوی ته ویلی وی چې دا پکې راته بدل کوي خو تا ته مې ځکه وویل چې بدل یې کا چې زما خو به یو څو ورځې ژوند یو زه به کیدی شي مړ کېږم سبا دې بیټ له ته را روانې تا به هم زوی را په شا کوي او دې بیټ کې به دې اچوي نو دا پکې ځان ته تازه که چې هوا درته بیا لږه ښه کوي. بس وی پوه شوم او وی پلار مې را په شا کو واپس مې کور ته راوسې مال چې بابا راځه. نو زمرونو چې بچې ازادۍ طرف ته لاړ شي که نه دا د مور او پلار نه باغي کېږي تاسو یقین وکئ او چې کله د بچې په یو چوکاټ کې وساته او په دیني معاشره او دایره کې دې وساته دا بچې پردی کېږي نه. او دا ولې دا موږ دا مشران خو ګورو قسم دی په دې کلي علاقه کې ودونه یې ورشو پسې مړه که چېرته چا په لوډ سپیکر نعت ولګو که نه یو مو یره خلکو له غوږونه وخوړه خلک یې د خوبه ویسته بله مو خلک یې د خوبه ویسته چاته به بیماري چاته به څه خو چې په کم کور کې واده یي داسې غټې پیټۍ لګولي د دې نه غټې غټې پیټۍ او 15 ورځې 20 ورځې یو میاشت پتې ګاونډ په اور کې ولاړي ډزې به کوي پټاخۍ به خلاصوي ګډاګانې به کوي داسې پیټۍ به لګوي چې 15 کلي ته به د هغې اواز رسي خو مجال شته که هغه ګاونډي غږ کوي ګاونډي غږ ولې نه کوي تاسو ته پته شته ګاونډي غږ ولې نه کوي ښه ورته تکلیفي ښه ورته بچې بیماري یو تبې یو بخاري او د ګانو د لاسه او د ډمتوب د لاسه د ګاونډي په کور کې بچې اوده کیدی نه شي مریض ورکره پروت ښه پې سخت دی خو دې ګاونډي ته ور نه ټکوي چې یاره ته دا پیټۍ د ګانو لږه سلو کا چې زما د مریض ویده شي دا ولې دې کې مین وجه څه ده دې کې مین وجه دا ده چې دا ګاونډي په زړه کې غل دی که نه چې سبا زما د زوی واده دی زه به د نه غټې پیټۍ راوړم نو که بیا راته دی ور وډبوي زه به څه کوم په خبره باندې پوهېږي که نه قصه د دقې نه خرابه ده ښه بیا په هغې کې د چا پروام دی بس وی پرېږده. د مونځ په دوران کې د تشو میتیازو قطره خارج شوه نو آیا دې سره اودس مات شو که مات نه شو استنجا به دوباره کوي که نه به کوي او د کپړو د وینځلو مسئلې څنګه ده؟ جواب ګوره جي یو کس ته د مانځه په دوران کې د تشو میتیازو قطره راشي او یقیني راشي دته دا ادراک وشي قطره یقیني راله یو خو هسې وهم او شک دی چې دته کله کله کېږي او د بار بار کتلی وي او قطره نه وي خو دته هسې وهم او شک دی نو په دغه وهم او شک کې به نزي خپل مونځ به جاري ساتي خو کو یقیني تا ته دا ادراک وشو چې د تشو میتیازو قطره راله او خارج شوله نو دې سره ستا اودس مات شو ته به لاړ شي که په کپړو نه ولګېدلې صرف د تشو اودس ماتې ځای به ووینځي استنجا به مو کوي او چارندم به مو کوي او دوباره به مونځ وکړي او که نه په کپړو لګېدلې وه نو که کپړې دې وینځلی شوې تکلیف ډېر نه و نو دغه ځای ووینځه 3 ځل ووینځه او 3 ځل نه چوڼ کا خو که حالت داسې دي چې د جلدۍ دي یا تکلیف ډېر دی یا هغه موقع داسې نه ده چې ته پکې کپړې هغه دغه ځای نجس ځای ووینځې نو بیا یې وینځل ضروري نه دي چې د درهم نه کم ځای نجس وي که نه د درهم د اندازې نه د لاس په دې تلي کې دا جوور ځای دی په دې کې اوبه واچوي چې څومره ځای ونیسي د دې نه کم ځای نجس وي نو که چا پکې مونځ وکړو نو مونځ یې شوی مونځ پې دوباره راګرځول نشته نو بیا خیر دی پرتوګ دغه ځای مه وینځه
مونځ پکې وکستا مونځ څه دی جي هغه درسته او رسته به وینځه. بله مسله دا وکړه چې نجس ځای معلوم نه په کپړو باندې نجاست لګېدلی دی، یو خو هغه نجاست دی چې شکل یې ښکاري، صحیح شوله، نو هغه که وچ شوی هم دی هغه ځای ووینځه، 3 ځل ووینځه او 3 ځل ښه نه چوڼ که دا ځای پاک شو، په پاکو اوبو سره 3 ځل ووینځه. خو که نجاست داسې دی چې په کپړو وچ شوی دی او هغه اثر یې ښکاري نه او هغه ځای نه معلومیږي، نو اوس به دې سره څه کوې؟ نو جواب دا دی چې دلته بهتره دی چې دغه کپړه ته ټوله ووینځې. خو که ټوله وینځلو موقع نشته یا تکلیف ډېر دی یا ځای داسې نه دی چې ټوله ووینځې، نو بیا چې ستا غالب ګمان په کم ځای دی چې دا ځای به نجس وي، نو هغه ځای ووینځه 3 پیرې په پاکو اوبو سره او 3 پیرې نه چوڼ که بس دا کپړې د استعمال قابل شوې او دا څه شوي جي دا پاکې شوې. بله مسله دا وکړه چې په زخمي ځای باندې پټۍ لګېدلې وي که نه، نو که هغه ځای دپاره اوبه بدې وي، ډاکټر منع کړي وي یا اوبه تاله تکلیف او نقصان درکوي او دا بدې وي، نو بیا په هغې اوبه ماچوه، په هغه ځای باندې د غسل یا د اودس په دوران کې مسه وکړه او چاپېره چې کوم ځای کولاو دی نو هغه ووینځه، نو بس دې سره ستا غسل یا اودس څه شو هغه پوره شو چې په دې باندې تاسو پوهې. بله مسله دا وکړه چې ناپاکه ټینکۍ ده، ټینکۍ ته نجاست پرېوتی دی، نو د دې د پاکولو څه طریقه ده؟ نو یو نجاست داسې دی چې جسم واله دی او هغه په ټینکۍ کې پروت دی، نو دا خو راویستل به تېنه ضروري وي چې دا ترې راوتی نه وي خو د دې پاکي به څنګه راځي، نو دا نجاست راویستل به ضروري وي، د هغې نه پس به د ټینکۍ د پاکولو کوشش کوي چې اوبه پرې تېرې شي، صحیح شوله. خو که نجاست داسې دی چې جسم واله نه دی، نجسې دارې ورته شوي، پلیتې دارې ورته شوي، نجسه کپړه پکې لګېدلې وغیره وغیره، نو دا اوبه تېنه لر کا، بیا ورته مشین ولګوه او چې د مشین د طرف اوبه ورځي او ټینکۍ ډکه شوه په هغه بل پیپ تېنه اوبه وتل شروع شي، نو دې سره ټینکۍ هم پاکه شوله او اوبه هم څه شولې جي پاکې شوې. بله مسله دا وکړه چې په یو ځای نجاست لګېدلی جسم واله دی، وینه ده یا مني ده یا بل څیز دی او هغه تا 3 پیرې په پاکو اوبو سره ووینځو او 3 پیرې دې ښه برابر او زبردست نه چوڼ کو، د هغې باوجود په هغه ځای باندې هغه داغ پاتې دی، هغه رنګ پاتې دی، نو دا یاد ساته چې دا به بیا نجسې نه وي، دا به پاکې وي دا کپړې او دا به د استعمال قابلی وي. دا ډېره هم مسایل دي او تقریبا ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نو که د هغوی سره شریک کوي نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی الامین. د ډیرو کسانو دا عادت جوړ شوی دی چې هغوی په مانځه کې د ګوتو نه ټقې وباسي، یا په مسجد کې ناست دی د مونځ په انتظار کې او د ګوتو نه ټقې وباسي، یا چې د مونځ نه فارغ شو نو په دغه ټیم کې دی لګیا دی د ګوتو نه ټقې وباسي. دا د ځان سره یاد ساتئ، د ابن ماجه په روایت کې راځي چې حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلی ده چې څوک په مانځه کې د ګوتو نه ټقې وباسي یا په مسجد کې ناست دی او دا د ګوتو نه ټقې وباسي، او تر دې پورې په بل حدیث کې راغلی دی چې د مانځه طرف ته یو سړی روان دی نو هم د ګوتو نه ټقې نه وباسي، حدیث مبارک کې ردی نه منع راغلی ده. لہذا که مانځه کې چا داسې وکړو نو مونځ یې مکروهي تحریمي وګرځېده. ګورئ په مانځه کې غټ نقصان د دې سره راځي او سړی پې ګناهګار هم ګرځي، او که په مسجد کې داسې وکړو د مونځ حالت کې نه دی خو په مسجد کې نه، نو هم دا مکروهي تحریمي دي چې سړی پې سخت ګناهګاریږي. او دغه شان د بل حدیث مطابق چې د مانځه طرف ته روانې هم د ګوتو نه ټقې مه وباسه. هسې عام حالاتو کې یو سړی نه په مونځ دی نه په مسجد کې دی نه مونځ طرف ته روان دی او ګوتې په دې طریقه دمه کوي چې دی ترې نه ټقې وباسي، نو هغه خیر دی، هغه عام حالاتو کې جایز دی، خو دا عادت نه دی جوړول پکار، ځکه چې عادت جوړ شي نو بیا به په مانځه کې هم داسې کوي او په جومات کې به هم کوي چې مونځ له روانې نو بیا به هم داسې کوي. لہذا دې عادت نه دا ملګري واوړي او نور مسلمانانو ته دا پیغام ورسوي چې هغوی هم د دې عادت نه واوړي. وصلی الله علی